الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته. طالبانو د المتوحد او د صفات متعلق مو په تیر درس کې وضاحت وکړه. اوس دیزی ترازو المتقدس چې الله تعالی پاک دی فی نعوت الجبروت په صفاتو قهریو کې پاک دی پچا کې په صفاتو قهریو کې د سشینا عن شوائب النقص د شیبو د چانا د شیبو د نقصان نا وسماته او د علامو د نقصان نا د چانا طالبا ستاسو د حاشیه تاسو لاندې راشي د الجبروت ته د وضاحت درته کړی دی. المتقدس پیدا موکا چې د پاک دی د سشینا عن نعوت الجبروت نو دا المتقدس نا تعبیر کی المتطهر والمتنزه او جبروت چی دے دا پا مثل دا عظموت دے فی الوزن وقریب منه فی المعنا یقال فیه سشے دے جبروت نو پا معنا دا چا سرا دا غی کبر او دلویوالی سرا دلتا مراد د جبروت نه آسان او لن تعبیر چې منګ او تاسې کوو نو هغه په صفاتو قهریه سره کوو. په چا سره کوو؟ او د صفاتو قهریه خبره ولیکو. خو تیر درس کې منګ او تاسو وویل چې د الله تعالی صفات هلته ما درته نور تفصیل کړی چې صفات دوه قسمه دي او رحمیه دي او بل څه شی دي. او دا سمات چې راغلی نو سمات د سمت نه او سمت راځي په معنا د علامې سره. سمت په معنا د چا سر راځي؟ علامې سره. یعنی الله تعالی په صفاتو قهریو کې د شیبی د نقصان نه هم پاک دی او د علاماتو د نقصان نه هم پاک دی. بس خبره دیزی باندې ختمه شوه. لن آسانه دا ټول په دیزی کې راغونډ کوي چې تاسو ته ما دعوه ویلې وه او دا درې وانه دلیل په دې دعوه ذکر شول. الله تعالی کوم ذات دی؟ الحمدلله ټول صفات د الوهیت او د خدایتوب. آسان تعبیر تاسو ته ما د حمد شرعي کړی و بیا مې درته ویلي چې حمد شرعي چاته وایي؟ صفاتو د الوهیت او د خدایتوب ته. چاته؟ صفاتو د الوهیت او د خدایتوب ته. نو وبه وایو الحمدلله ټول صفات د الوهیت او د خدایتوب لله خاص دی الله تعالی لرا او دغه الله تعالی مستحق د دغه صفاتو دی. دغه الله تعالی مستحق د چا دی؟ نو کڅوک وای چې لیمه دا صفات د الوهیت او د خدایتوب باری تعالی پوری ولی خاص دی بل چاله ولی نه دي ثابت. نو دی راغی جواب اوکې یو دلیل راوړ په دې دعوه باندې ویلی انه المتوحد بجلال ذاته ځکه الله تعالی هغه ذات دی چې کامل یکتا دی یا په خپل ذات جلیله کې یا کامل اختیار څه شی دی یکتا دی په خپلو صفاتو سلبیو کې. صفات جلالیه کم صفاتو؟ صفات سلبیه و کنه. دویم ټکي ته وګورئ. یا لکه د الله تعالی لره صفات د الوهیت ولې ثابت دی او بل چا لره نه دي ثابت؟ وایي ځکه الله تعالی هغه ذات دی چې متوحد دی فی وکمال صفاته. نو کمال صفاته کې هم دو تعبیره کوو. یا الله تعالی کامل یکتا دی په چا کې؟ په کمال د چا کې؟ د صفاتو کې. په کمال د چا کې؟ او یا الله تعالی کامل یکتا دی اضافت د صفت کې موصوف تا کامل یکتا دی په چا کې؟ په صفاتو کمالیو کې. نو په صفاتو کمالیو کې صفاتو ایجابیو ته اشاره وه او ام ویلې چې دغې نه موږ تعبیر کوو په چا سره؟ په کمالاتو سره. په چا سره؟ څو ټکي شول؟ دوه. دریم ته وګورئ. الله تعالی هغه ذات دی دا حمد الله تعالی لره ولې ثابت دی؟ دی مستحق د صفاتو د الوهیت او د خدایتوب ولې دی؟ بل چا لره دا صفات ولې نه دي ثابت؟ وی بل چا لره ځکه نه دي ثابت چې الله تعالی پاک دی په صفاتو قهریو کې
د چانا د شیبې د نقصان نه او د علاماتو د نقصان نه. نو ټول صفات دلته درته پکې راغونډ کړي دي. دلیل درته ویلي کوم ذات چې په صفاتو قهریو کې د شیبې د نقصان او د علاماتو د نقصان نه پاک وي نو هغه مستحق د صفاتو د الوهیت او د خدایتوب وي او صفات د الوهیت او د خدایتوب تر هم د پورې خاص وي. پوه شوئ که پوه نه شوئ په دې ځي باندې دا خبره دې ځي باندې ختمه. نور درته مې ویلي چې براءت الاستحلال دی پکې د براءت الاستحلال وضاحت مې درته کړی چې چاته ویلې کېږي او دلته براءت الاستحلال سره کم دی هغه خبره په خپل ځي ختمه. والصلاة على نبيه والصلاة دیوی صلاة رحمت نازل دیوی علی نبیه پا نبی د اللہ تعالی باندے رحمت دے نازل وی پا نبی د اللہ تعالی باندے د اللہ تعالی پا نبی باندے دے رحمت نازل وی. نبی سوک دے لکا علا محمد منگو تاسو دلتوی یا بدل دے یا عطف بیان دے محمد چاغ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے المؤیدو چه داغ تائید کڑی شوی دے بساطع حججه پاغخکارا حجتونو دا چا دا اللہ تعالی ضمیر دا حججو شا تراجی کئی یعنی دا تائید دا اللہ تعالی پخکارت دلائلو باندے شوی دے وواضح بیناته او تائید دا کڑی شوی دے پاغ واضح بیناتو دا اللہ تعالی سرا وعلى آله دیوی درود دیوی پا آل دا نبی علیہ السلام و اصحابه او درود دیوی پا صحابو دا نبی علیہ السلام باندے کم آل و اصحاب ہدات طریق الحق و حماته چه دا لار خودن کی دی دلار دا حق و حماته او حامیان دی دلار دا حق لار خودن کی دی دلار دا حق او حامیان دی دا چا دلار دا حق دلار د حق خودون کم دی او دلار د حق رهنمایان هم دی. دا د کلماتو ترجمه و تعلیم. ما ډیر هڅه وکړه چې سکال تاسو ته دا کتابچه ترتیب کوم خو بس ونه شوله لږ بې ترتیبي ده پکې درسونه پکې ګډوډ دي. تاسو دعا کوئ که لږ فرصت هم ماته پیدا شو چې زه دا درسونه تاسو ته ترتیب کم دا درته فوټوسټیټ کوم بیا به انشاءالله درته مشکل نه وي پکې خو چې لږ فرصت را پیدا شي که اوس یې داسې درته فوټوسټیټ کوم نو درسونه یې ګډوډ دي پې پوهېږئ نه اراده مې ورته شته واکمې خبرې تاسو ته ما بل ورځ ویلي وو چې هغه مولوي صاحب سره دی هغه ځان ته فوټوسټیټ کې هغې کې دا مهمې خبرې شته دی. تاسو راشي طالبانو دې ځي ته اوس دلته راغله والصلاة علی نبیه صلات دی په چا باندې په نبي د الله تعالی باندې صلات دی په نبي د الله تعالی باندې طالب صلات راغله دلته او د صلات په باره کې تاسو په کتابونو کې ډیر زیات وضاحتونه کړي دي و یو وضاحت زه درته دلته کوم دا ځان سره یاد کړئ دا درته په هر ځای کې آینده په کار راځي. د صلات په باب باندې د علماو درې قوله دي. یو قول دا دی چې دا صلات چې دی دا مشترک دی حکم مشترک لفظي په مابین د معانیو اربعو کې صلات د څلورو معناګانو په منځ کې څه شی دی مشترک او دې ته طالب مشترک لفظي وایي. مشترک لفظي چاته ویلی کېږي مشترک لفظي دې ته وایي چې یو لفظ وضعوي د معانیو متعددو دپاره په اوضاعو متعددو سره په چا سره یو لفظ وضع دی چا دپاره معانیو متعددو دپاره په اوضاعو معناګانې متعددې دي او وزم څه شی ده هلکه معناګانې متعددې دي خو ښکاره ده معناګانې متعددې دي خو څه شی دی او اوضاع متعدده څه معنا یعنی وزم پکې متعددې دي وزم متعددې دي دا معنا چې دا واضح رالګېدو دا لفظ یې وضع کوو نو دا وزن جدا جدا دي یو ځل دا واضح راولګېده دا لفظ د یوې معنا دپاره وضع که بیا دا واضح راولګېده لفظ د بلې معنا دپاره وضع که یو او یا وای چې اوضاع دا واضعین مختلف دي یو واضح دا لفظ د یوې معنا دپاره وضع کړی او بل واضح دا لفظ د چا دپاره وضع کړی د بلې معنا دپاره وضع کړی نو مشترک لفظي چاته وایي مشترک لفظي دې ته ویلی کېږي چې واضح رالګېدلی وي او یو لفظ یې وضع کړی د معانیو متعددو دپاره یا یو لفظ وضع وي د معانیو متعددو دپاره په اوضاعو متعددو سره دې ته څه شی ویلی کېږي طالبه څه ورته ویلی کېږي
اوس دې تراش مشترک کې بیا قانون دا دی چې دغه مشترک نه ټولې معناګانې په آن واحده کې نشي مراد کېدای. ټولې معناګانې تر په آن واحده کې نشي مراد کېدلی. ښه نو څه چل به کوې؟ دا ټولې معناګانې تر په آن واحده کې ولې نشي مراد کېدلی؟ وایي ځکه ذهن بسیط دی. ذهن څه شی دی؟ بسیط دی. او په آن واحده کې دغه بسیط ذهن ادراک د امور متعدده و متکثره و نشي کولی. په آن واحده کې ادراک د چا؟ هلکه ذهن بسیط دی. په آن واحده کې ادراک د امور متکثره و متعدده ولې نشي کولی؟ وایي ځکه په دغې دوران کې توجه د نفس راځي په آن واحده کې امور کثیره وته من حیث انه کثیرونه، او توجه د نفس په آن واحده کې امور کثیره وته من حیث انه کثیرون دا باطله ده. ولې؟ ځکه نفس بسیط دی په آن واحده کې ادراک د امور متکثره و متعدده ونشي کولی. نو د مشترک نه به ټولې معناګانې نه اخلو. نو څه چل به کوې؟ یوه معنا به ترې اخلې. خو دا یوه معنا چې د مشترک نه اخلي طالبه اله، نو دا به څه شي سره اخلي؟ سره د قرینې به اخلي. مرجح به موجود وي، قرینه به موجود وي، نو را اوبه لګېږي د مشترک نه به څه شی واخلي؟ د یوه معنا واخلي. څه شی به واخلي طالبه؟ او چې کله ته راولګېدلې د مشترک نه د یوه معنا واخیستله او د قرینې د وجې د نه واخیستله، نو همدقه بیا د دې مشترک معنا حقیقي ده. ابدا څه شی ده؟ او که بله معنا دې ته نه واخیستله هغه معنا حقیقي ده. که بله دې ته نه واخیستله هغه معنا حقیقي ده. ولې معنا حقیقي؟ ځکه ده چې دا لفظ د واضح د دې هر یوې معنا دپاره وضع کړی، او چې کله واضح لفظ د یوې معنا دپاره وضع کړي نو هغې ته معنا حقیقي وایي. معنا حقیقي چا ته ویلی کېږي؟ معنا موجوله ته وایي. نو چا ته وایي طالبه؟ همدغه معنا حقیقي ده. خو یوه یوه به اخلې مع القرینه. اوس څوک چې وایي چې دا صلات د قبیلې د مشترک نه دی او مشترک دی د څلورو معناګانو په منځ کې، هغه معناګانې کومې کومې دي؟ یو معنا د صلات د رحمت، بله معنا د استغفار، بله معنا د تسبیح او تحلیل، او بله معنا د څه شی؟ دعا. دا څلور معناګانې دي او لفظ د صلات د دوی ترمنځ مشترک دی. نو چې لفظ د صلات دی د دوی په منځ کې مشترک، اوس ماته وګورئ دلته خو دا ټولې څلور واړه معناګانې په آن واحده کې موږ د صلات نه نشو اخیستلی. ولې عموم د مشترک راځي؟ ولې عموم د مشترک باطل دی؟ نو یوه یوه معنا به اخلو، او دا یوه یوه معنا چې اخلو نو اصلې نشي اخیستلی، سره د قرینې به یې اخلو. نو هغه قرینه به دلته څه شی وي طالبه؟ هله قرینه به په دې ځای کې وي النسبة الی الفاعل. قرینه به دلته نسبت الی الفاعل وي. ته دې صلات ته وګوره چې د دې نسبت چا ته شوی. که د دې صلات نسبت الله تعالی ته شوی و نو دا قرینه په دې باندې ده چې مراد به تېنه رحمت وي. که د صلات نسبت انسانانو ته شوی و دعا به تېنه مراد وي. که د صلات نسبت ملایکو ته شوی و تسبیح او تحلیل به تې مراد وي. او که د دعا نسبت وحوش و طیورو ته شوی و نو څه شی به تېنه مراد وي؟ دا ملایکو ته شوی و څه شی مراد ده؟ استغفار. او که وحوش و طیورو ته شوی نو څه شی ده؟ تسبیح او تحلیل. نو دا څلور معناګانې دي. هر یوه معنا چې تېنه ته مراد کوې نو دا به مراد کېږي، خو په چا سره؟ په قرینې سره. په چا سره؟ او قرینه په دې ځای کې څه شی دی؟ نسبت دی الی الفاعل. النسبة الی الفاعل دا پکې قرینه ده. دا یوه معنا شوه. دا یو قول شي. دویم قول چا دا کړی دی طالبه؟ وایي دا صلات چې دی دا د قبیلې د حقیقت او مجاز نه دی. صلات د قبیلې د چا نه دی؟ هلکه نو بیا صلات حقیقت په چا کې دی؟ وایي صلات حقیقت دی په دعا کې، او مجاز د په چا کې؟ په رحمت کې. مجاز د په چا کې؟ یعنی د صلات معنا حقیقي دعا ده، او د صلات معنا مجازي چې دی هغه څه شی دی؟ رحمت. معنا مجازي څه شی دی؟ نو تاسو ته ما بله ورځ ویلې چې معنا حقیقي معنا موضوع له ته وایي، او معنا مجازي معنا غیر موضوع له ته وایي. خو هر معنا غیر موضوع له ته معنا مجازي نه وایي. هغه معنا غیر موضوع له ته معنا مجازي ویل کېږي چې د دې معنا غیر موضوع له د معنا حقیقي سره یو څه علاقه وي. څه شی وي طالبه؟ یو څه علاقه وي. نو دې ته څه شی ویل کېږي؟ معنا مجازي ویل کېږي. که داسې شي چې هر معنا غیر موضوع له ته مجاز وایي نو څوک به وایي لکه د انسان څه معنا ده؟ وایي تیږه. نو دا تیږه د انسان معنا مجازي ده؟ ولې نه ده؟ وایي معنا مجازي چا ته وایي؟ معنا غیر موضوع له ته وایي که نه؟ خو تیږه هم خو دغه د معنا غیر موضوع له د انسان ده که نه وایي نه؟ هر معنا غیر موضوع له معنا مجازي نه وي. هغه معنا غیر موضوع له معنا مجازي وي چې د کومې معنا غیر موضوع له د معنا حقیقي سره څه شی وي؟
او که علاقه نوه نغی تا معنی مجازی نوی لیک نو کتا تسوکوی چه دلتا علاقه کمه ده پا ما بین ده معنی حقیقی کی چه دعا ده او پا ما بین ده معنی مجازی کی چه رحمت ده و علاقه طالب سببیت ده سه شای ده سببیت سه معنی یعنی دا دعا چه ده دا سبب ده رحمت ده پاره دعا سبب ده چا ده پاره ده تعالی په خپل بندگانو رحمتونه کله نازلې بندگان دعاګانې کوي د رحمتونو د پاره ډیر اسباب دي ډیر یو تنها دا دعا نه ده ډیر اسباب دي د پاره د نزول د رحمت خو یو سبب د پاره د نزول د رحمت هغه څه شی دی طالبه دعا ده څه شی ده تاسو قول شول دریم قول دا دی چې دا صلات د قبیلی د منقول نه دی منقول چاته ویل کیږي طالبه نو د منقول په باره کې تاسو دا قاعده زده کې منقول دې ته ویل کېږي چې لفظ اولا وضع شوی وي د یوې معنا دپاره بیا دا لفظ د هغې معنا نه نقل شي بلې معنا ته اولا نقل د چا دپاره او بیا د هغې نه نقل شي بلې معنا ته خو په داسې انداز کې چې په هغې اوله معنا کې محجور الاستعمال وګرځي او په دویمه معنا کې مشهور وګرځېږي دې ته څه ویلی کېږي منقوله لفظ وضع د چا دپاره بیا د هغې نه نقل چاته شو نو دا نقل چې وشو نو دا نقل په داسې انداز کې و چې دا لفظ په اوله معنا کې محجور الاستعمال شو او په دویمه معنا کې څه شی شه مشهور وګرځېده دې ته څه ویلی کېږي طالبه منقول وایي او ما ته وګوره بیا په دغې منقول کې کار داسې وشي چې دا معنا د وجه د هجران نه دا معنا د چا نه یعنی د وجه د ترک نه چې دا اوله معنا وه دا اوله معنا د وجه د هجران نه دا وګرځېږي په منزله د مجاز او معنا ثانی د وجه د شهرت نه دا وګرځېږي په منزله د حقیقت باندې منزله د چا باندې یعنی هغه څه شی وه هغه اوله معنا چې وه څه شی وه هغه ځان ته معنا هغه څه شی وه طالبه او دا دویمه معنا څه شی وه خو دا لفظ د دې اولې معنا نه نقل شه څه شی شه نو اوله معنا مهجوره شو دویمه معنا مشهوره شوه اوس دا لفظ د وجه د چا نه د استعمال نه په معنا دویمه کې دا معنا دویمه وګرځېږي په منزله د معنا حقیقي او دا معنا اوله وګرځېږي د وجه د هجران او د ترک نه په منزله د معنا مجازي باندې په منزله د چا باندې نو بیا به داسې شي که څوک اوله معنا مراد کړي د دې لفظ نه نو دا به سره د قرینې مراد کړي معنا مجازي کې قانون دا دی او که دویمه معنا مراد کړي نو دا به بغیر د چا نه مراد کړي بغیر د قرینې نه مراد کړي تاسو په دې باندې پوه شوئ خو دې یو ټکي ته سوچ کوئ ښه د منقول او د حقیقت او د مجاز ترمنځ فرق څه شی دی په حقیقت او مجاز کې ګوره یوه معنا حقیقي ده او بله معنا مجازي ده په حقیقت او مجاز کې یوه څه شی ده یو معنا حقیقي ده او بله معنا یعنی یوه معنا موضوع له ده او بله معنا او په منقول کې ګوره دواړه معنا حقیقي دي ښه په منقول کې څه شی دي داسې نه ده چې منقول کې یوه معنا حقیقي ده او بله معنا مجازي ده خو لیکن وضع د اولې معنا دپاره د دې نه بیا نقل دویمې ته شه دا معنا نه چې اوس دا یوه معنا حقیقي ده او بله معنا مجازي ده دواړه معنا حقیقیین دي خو یو کې د وجې د هجران نه په منزله د مجاز وګرځېده او په دویم کې د وجې د شهرت نه په منزله د حقیقت وګرځېده نو که هغه اوله معنا مراد کړې نو قرینې سره به مراد کړې او که دویمه معنا مراد کړې نو بغیر د قرینې نه به مراد کړې نو اوس په منقول کې موږ او تاسو ته څو شیان پیژندل پکار دي یو پکار د ناقلو پیژنو دویم منقولو پیژنو دریم منقولان هو پیژنو څلورم منقوله الیهی و پیژنو او پنځم څه شی منقولان هو پیژنو د څه و پیژنو او یو نقل دی نقل چاته ویل کېږي طالبه دغې کړنې ده دا یو لفظ چې د یوې معنا نه بلې معنا ته ته اړی نو دې معنا ته څه شی ویلی کېږي نقل دا کار چې څوک کوي نو هغه ته ناقل وایي هغه ته څه وایي دا کم لفظ چې د یوې معنا نه بلې معنا ته نقلیږي دې لفظ ته منقول وایي څه ورته وایي د دې کمې معنا نه چې دا لفظ نقلیږي هغې لفظ ته څه ویلی کېږي منقولان هو هغه کمې معنا ته چې دا لفظ نقلیږي نو هغې معنا ته منقول الیهی وایي څه ورته وایي طالبه منقول الیهی وایي نو چې کله تاسو نقل وپېژند نو اوس دیزي ته راشئ هلکه دا صلات د چا د قبیلې نه دی نو یو قول پکې دا دی علما لیکي وایي دا لفظ اولا وضع شوی د پاره د دعا او دا دعای معنا موضوع له په دې کې حقیقت بیا د دې نه څه شی شو طالبه نقل شو ارکان مخصوصه وته صلات چاته نقل شه ارکان مخصوصه وته
نو اوس دا نقل چا وکړه. ګوره صلات خو منقول شي، دا کار چې د یوې معنا نه بلې ته لاړه دا نقل شو. دا څه شی شو؟ دا کار چې چا وکړه نو ناقل دی ته وایي. هلکه دا ناقلین څوک دي؟ وایي په دې ځای کې ناقلین چې دی اهل شرع دي. څه شي دي طالبه؟ اهل شرع را ولګېدله او دا لفظ یې څه شی که؟ دا نقل که. اهل لغتو دا لفظ د دعا د پاره وضع کړی و، اهل نقل را ولګېد اهل شرع دا لفظ یې د دعا نه نقل که چاته ارکان مخصوصه وته. نو چې ارکان مخصوصه وته نقل که نو تا ته به څوک ووایي نو نقل خو هسې نه کېږي، علاقه خو غواړي که نه. ته چې دا لفظ دعا نه نقلی چاته صلات او ارکان مخصوصه وته نقلی نو څه علاقه خو به په کار وي. علاقه د دې په منځ کې شته دی، هغه څه شی دی؟ کلیت او جزئیت. څه شی دی؟ اهل لغت لفظ چا د پاره وضع کړی او دعا د پاره، او اهل شرع چاته وضع کړه. نو د دې په منځ کې علاقه څه شی دی؟ کلیت او جزئیت. دا معنا چې مونځ کول دی، دعا پکې او جز ده که نه؟ منځ کې دعاګانې نه دي نو دعا پکې شته دی. دغه علاقه د دواړو تر منځ وه. بل قانون ته وګورئ. یا علماء کرام لیکي چې دلته علاقه پکې څه شی ده؟ علاقه د اشتمال ده. علاقه د چا ده؟ یعنی دا کل په دې جز باندې مشتمل وي که نه؟ دا کل په دې جز څه شی وي؟ دا مونځ کې دعا ده او دا مونځ په دغې دعا باندې مشتمل دی. ځینې خلکو دا ویلي چې صلات اهل لغت وضع کړی او د چا دپاره؟ د تحریک الصلوین دپاره. بیا نقل شه چاته؟ ارکان مخصوصه وته. چاته؟ ارکان مخصوصه وته. نو که څوک ووایي طالبه چې دې کې علاقه څه شی ده؟ نو په دې کې علاقه اشتمال ده. نو ځکه مونځ مشتمل دی په چا باندې؟ په تحریک الصلوین باندې. په چا مشتمل دی طالبه؟ چې کله مو دا مسله په ذهن کې کېناستله درې معناګانې شولې: حقیقت مجاز، منقول او څه شی؟ مشترک لفظي. نو په دې درې واڼو کې قول راجح ونیولئ. نو دا به طور قانون ځان سره یاد کړئ. قول راجح په دې درې واڼو کې دا د طالبه دلته یو قانون علماو ذکر کړی تلویح والا. هغه قانون دا دی، سلم ولام ویلی، هغه قانون دا دی وایي کلم چې یو شی دایر شي په مابین د حقیقت، مجاز او منقول کې، کلم یو شی څه شی شي؟ دایر. څه معنا؟ د دائر معنا دا د طالبه چې کله یو څوک راولګېږي دایر دا معنا چې یو لفظ دی درې معناګانې لري او احتمال درې احتمالات لري خو په یو احتمال پکې جزم نشته. جزم ټینګار ته ویلی کېږي، یعنی دا ټینګار نشته دی چې په دغه احتمالاتو کې دغه احتمال مراد دی. په دې احتمالاتو کې څه شی دی؟ دغه احتمال مراد دی. نو دې ته جزم ویلی کېږي. نو کلم چې یو شی دایر شي په مابین د دې دریو کې، نو علما لیکي دا به حملېږي په اعم اغلب باندې. په چا باندې؟ اعم اغلب باندې. او موږ چې دلته وایي وکتلې اعم اغلب څه شی وه؟ نو طالب مشترک خو اعم اغلب نه دی. ولې مشترک اعم اغلب ځکه نه دی چې د یو لفظ نه چې مشترک یې ګڼي وي او معنا ته مراد کې د دې مشترک نه، نو دا معنا به وي یا سره د قرینې مراد کې یا بغیر د قرینې نه. که بغیر د قرینې نه یو معنا د مشترک نه مراد کې نو دا کار خو په غایت قبح کې دی. او که سره د چا نه قرینې نه مراد کې نو قرینه خو بیا هم ګرځي به پسې نو یوه قرینه به یې را پیدا کوي. نو دا خو اعم نه ده که نه؟ که عامه وه خو په کار دا ده چې دا معنا د دې لفظ نه بغیر د دې قرینې نه مراد شوې وای، او چې نه مراد کېږي نو معلومیږي دا چې اعم نه ده. او دویم طالبه موږ دې ته وکتلې چې اوس منقول دی او حقیقت او مجاز دی. نو وایو حقیقت او مجاز دا په نسبت د چا باندې د منقول اعم اغلب دی. ولې؟ ځکه منقول کې یا پاس علاقه مو د اشتمال ویله او یا مو علاقه د چا ویله؟ د کلیت او د جزئیت ویله. او هر چې حقیقت او مجاز دی نو حقیقت اعم دی، اغلب دی په نسبت د چا؟ د منقول او په نسبت د چا باندې؟ ولی طالبه وی ځکه په دې ځای کې حقیقي معنا موضوع ده. نو معنا موضوع په اعم اغلب وي. تا چې ویل نو سم دې ذهن ته مغه راځي. او هر چې مجاز دی نو مجاز هم اعم اغلب دی. په دې نسبت باندې مجاز موږ ویلي دوه قسمه دی، مستعار دی او مرسل. د مجاز مستعار د پاره یو علاقه ده چې موږ تاسو ته علاقه د تشبیه وایو، او د مجاز مستعار د پاره مرسل د پاره سلیریش علاقې دي. مجاز مستعار یو علاقه لري چې علاقه د تشبیه ده، او مجاز مرسل څو لري؟ سلیریش علاقې لري. په هغه بیا علماو لیکلي چې د علاقې په دې څلورو کې سلیریشتو کې محصورې نه دي، دا نور هم شته، ډېرې دي پکې. نو چې سلیریش هغه شولې او یوه دې ورسره دا د مستعار والا کړه پنځه شولې، نو علاقې د مجاز د چا نه د منقول نه ډېرې دي. نو په دې نسبت باندې دوی څه شی وایي چې دا مجاز هم اعم اغلب دی په نسبت د چا؟ د حقیقت، په نسبت د چا؟ د منقول او په نسبت د مشترک باندې. نو راجح قول د علماو دا دی چې صلات دا د قبیلې د حقیقت او مجاز نه دی، د دغې قاعدې په اساس باندې چې حقیقت دی په دعا کې او مجاز د په چا کې؟
رحمت کې. او علاقه څه شی ده؟ سببیت. نو ځکه موږ تعبیر کوو چې والصلاة رحمت الله تعالی دی وي علی نبی، په نبی د الله تعالی باندې رحمت ته نازل وي، په نبی د الله تعالی باندې. نو دلته مراد د رحمت معنا موږ ځکه اخلو. پوه شوئ تاسو په دې باندې؟ دا تاسو نه بیا پنجشنبې زاورم ښه خادمه ما ته راوړي که چا سره